بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصلى على رب زدنا علما رب اشرح لي صدري. نو آداب او قضاء الحاجت مونږ شروع کړو چې انسان او دس ماته کوي واړه بول لوی بول کوي په حاجت پوره کوي نه داغه آداب کې مونږ اول ویل چې د کم کم خبرې د لپاره ضروری دي کول نه یې کې مونږ وی چیرې لری وزیر خلکو د نظرونو نه او په کته ځای کې بکینی پس ځای کې بکینی دعا به وي او دغه به وي بیت الخلا د داخلي نه خیخ په داخلي کې ناستل لته کې په غس لړه باندې چرنده بکینی په غس په باندې بلغ زور راولي سر به پټي بیا موږ کم ځای کې بواړه بول نه کوي نه موږ چیرې په لارو کې باندې کوي په کوسو کې باندې کوي په سړو کې باندې کوي او په دای کې باندې کوي خلک په راځم کېږي سوري کې باندې کوي وس دا هغه زګونه بیانې چې کم کارونه د واړه بول کوونکې لوی بول کوونکې یعنی حاجت پوره کوونکې د پاره کم کارونه مکروه دي نو هغه بیانې نو بدی کې نمبر 1 کوئی یکره القاضی قاضی یکره لقاضی الحاجه ان يتكلم بدون عذر واذا حاجت پوره کوونکې د پاره دا قاضی دا مکروه دي چې بغیر د عذر نه خبري وږي بغیر د عذر نه خبري نه کوي ولكن اذا راى اعمى يمشي نحو حفره لیکن کله دې وډون سړی ولیدو کنه چې کندې ته روان دی غورځيږي کندې ته نو دې هغه ته ویلې چې ماما یا بابا یا کاکا څه جوړ وي چې مګه ته دې هغه کندې ته غورځيږي نو څه دا ضرورت خبره خو د ضرورت نه علاوه نور خبرې باندې کې لګا باندې کدن واړه بولول تکینی کر سندري وي یا به کې په موبایل کې لګي یا به کې نور څه خبرې اترې کې یا والا کو اوبر راوړه ټایل پیپر راوړه دغه راوړه او تلیه راوړه هغه راوړه دا راوړه نو دا مکه قتل بکار دي چې تر لاول نه نوځي لاول بل ټول نه مکه چې پردي ته دینو لګا دا ادب زده کوي او دا خبره زده کوي چې کله پردي دی کې یو خړې خپل کوري نو خپل کور کې مو په پردي دی کې هم چې لاول سلقانه ته ودنو چې واړه بوله بل لاول بمب کولاو کا چې وبشته کنيشتره ځکه کو صبح نه بیا به چل کې ال دا پتا واړه بول بلی ګلو بل کې اسخا بسخا بناسي او وب به نه جو سپورت ګوري جو زده سې چلو کما نو لاول دا خبره ده چې لاول بننو چې لاول بدان بس تاسو ضرورت ځان سره بدل نه کې ستالوټي د ضرورت دي ټایشو پیپر ته ضرورت دي بل څه ته ضرورت دي ځان سره بوړي نه یکره مکروه کلشی لقاض الحاجه حاجت پوره کوونکی لپاره ان يتكلم بدون عذر چې دې خبرو کې بغیر د عذر نه تعالی لکه تاسو بوجونو تنظیم کوي چې لوګو ډډه مو نه کې تعالی ولې ولكن اذا راى اعمى لیکن کله چې دی ویني یوډون سړی يمشي نحو حفره چې هغه روان دي د کندې طرف ته وخاف وقوعه في الحفره او دې ریږي چې دی به غزار شي د کندې ته حفره کندې ته وي نو وجب عليه ان يتكلم نو اوس په دا باندې دا خبره ضروری ده واجب دی په باندې خبرې کول ويرشده چې دی لار هغه ته وخی لا رهنمایي وګلار ته وخی يكره أن يقرأ القرآن أو يأتي بذكر أثناء قضاء الحاجة وأثناء الاستنجاء والاستنجاء کول په وخت او د حاجت پوره کول په وخت قرآن مجید ویل یا ذکر اسکار کول دا مکروه دي خوښ هغه عام دا هغه قاریان چې هغه عام کال کې پټول کال کې قرآن مجید ناړي او بیا د رمضان مبارک کې د قرآن مجید رايات چې چلګه دا خو تراوی دي وسو نه بګریږي په دې بیت الخلا کې مړی نو نه بکار یکره مکروه دی یقرأ القرآن چې د قرآن مجید لوستل او یاتي بذکر یا ذکر کول اثناء قضاء حاجته د خپل حاجت پوره کولو په وخت کې او اثناء الاستنجاء الاستنجاء په منځ کې کمټه کې باندې کوی نو هغه ځان په کوی بیا په دویم پیرنه ما یکره تحریما ان يستقبل القبلة او يستدبرها سواء كان في بيت الخلاء او في الصحراء یعنی که سړی واړه بول کوي لوی بول کوي نو که خپل کور په وسلخانه کې کوي په وسلخانه کې کوي په واشروم کې کوي او کنه په بهر په صحرا کې کوي په پټو کې کوي خو قبله ته مخ کول او قبله ته شا کول دا دوانه مکروه تحریم مکروه تحریمی دي قبله ته مخ کول او قبله ته شا کول یعنی منګه چې څنګه ناس شو دسه باندې کې بلکې دې طرف ته شمال او جنوب طرف ته کې ناستل یا چې بکور کې خلک کله دغه جوړي واشروم جوړي ناغم پکار دي چې پرې کې دا کموډ په دې طریقې سره کی دي چې دې قبله تمخوي نه قبله تشاوي نو یکره تحریما مکروه تحریمی دي ان يستقبل القبلة قبله مخول او يستدبرها یا شاکول هغه ته
سواء برابر خبره را کان فی بیت الخلاء او فی الصحراء وکده په بیت الخلاء کې واړه بول کوي او کده په صحرا کې کوي صحرا نو مطلب یعنی خوشي علاقه پټي یا بل څه پای کې دی کې په بیابان کې په خوشي علاقو کې نو بای کې هم نه قبله د مکه نو مشا کوي بل ويكره تحريما ان يبول او يتغوط في الماء القليل الراكد ولاړی وبدي لګي وبدي او ولاړی وبدي نو دی پایږي واړول کول مکروه تحریمی دي دا دې بدلی سره هغه پاکي وب چنده بل مزګيږي دا وب بچا اسکلی وي دا وب من بچاو دس کړه چا په غسل کړه کچھ دې پای ما کې واړول کوي نو دا هم مکروه تحریمی دي یکره تحریما ان یبول چې دی واړولږي او یتغوط یا لوبولږي فی الماء القلیل الراکد فما قلیل کې چې ولاړی ما قلیل نه پیژنه مته سو پیژنه ما قلیل څه دا وای سونه مقدار مونږ ویلو مخکې لس غز د هر طرفه د لس غز نه کمی ما قلیل یکره تنزیها ان يبول او يتغوط في الماء الجاري اي الماء الكثير الراكد وهي مکروه تنزیهی یعنی په لګو وبو کې لګي وبو چې ولاړی نو پای کې واړه بالکل مکروه تحریمی دي او رواني وبدي یا ډیری وبدي همای کثیر دي ولاړی دي نو پای کې واړه بالکل مکروه تنزیهی دي هرګه په دې سین د خلک لاړ شي او په دې سین کې واړه بولو کی بیا په سویمنګ پول کې واړه بول کوي نو کدا سویمنګ پول چې دا ورکوټه یعنی هر طرف د لس غزو نه کم وو نو بیا پای کې چې کم خلک لامي ټول ویل مازه اگر سویمنګ پول غټو نو بیا په واړه بول کې نو مکروه تنزیهی دي ولکه هغه سخاکی کې نو مکروه تنزیهی یکره تنزیها مکروه تنزیهی دي ای یبولا چې دی واړه بولوږي او یتغوط یا لوی بولوږي فی الماء الجاری ماء جاری لګي دوی چې یو طرف نه اوپر راځي او په بل طرف باندې وځي دا د سیندونو دا وبا دا ټول او الماء الكثير الراكد یا ماء کثیر چې ولاړی ماء کثیر چې دا سویمنګ پول لا وبي چې عام طور باندې سویمنګ پول لس غزو نه سیوي یکره ان یبول فی المغتسل فغسل خانه کې واړه بالکل مکروه دي غسل خانه کې په غسل خانه کې لکه کم ځای چې د لامبلو لپاره خاص وي نو وای کې واړه بالکل مکروه دي او عام طور باندې شک مرض خلکو د لګي کنه د شک مال خولیا مرض دا یو دغه نه لګي چې دا واړه بول په دای کې په غسل خانه کې یو خو کموډي په کموډ کې تکه غسل خانه کې کموډ لګیدل نو بای کو سنشته لري او چې کم د لامبلو لپاره کم ځای او بای کې واړه بول کې یو دا چې دغه داري باندې سیمټو نه داداري جنن تا ته برادا کی او بای کې واړه بالکل مکروه دي یکره مکروه دی ان یبول واړه بالکل فی المغتسل په غسل خانه کې یکره ان یبول او یتغوط بقرب بئر او نهر او حوض د کوهی خواته د نهر خواته یا د حوض خواته واړه بالکل مکروه دی لکه چې لګل لګي با انسانان به یو بس کی یا به ساروی بس کی نو د باغوی ته تکلیف رسیدل واړه بالکل نه لګي یکره مکروه ده مکروه کلشوی دی ان یبول واړه بالکل او یتغوط لوی بالکل بقرب بئر دا کوهی په خوا کې او نهرین یا د نهر په خوا کې او حوضین یا د حوض په خوا کې یکره مکروه کلشوی دی ان یکشف عورته للاستنجاء چې د ځان کارګي خپل عورت کارګي د استنجا لپاره فی مکان غیر ساترین په داسې مکان کې په داسې ځای کې چې هغه پردهدار نه وي مطلب دا په یو ځای کې د پردې تنظیم نه وي په یو ځای کې دغه نه وي دا څورته دیوالونه نه یا بل پرده نه لګیدلی او د خلکو د مخ ځان ښکاري کې او د چور استنجا کوم د خلکو د مخ استنجا کول دانشته نه وستا ستر پټو او مطلب دا صادر دی په ځان باندې واچو یا د پردې د شاته شوي یا چې نه د دیوال نه شاته شوي جو بیا صحیح ده خو چې خلک د ګوري عام نه یکره مکروه کله شوی دی یک شفاء عورته چې د کولاو کې عورت خپل لیست استنجا لپاره فی مکان غیر ساترین په داسې مکان کې په داسې ځای کې چې هغه پردهدار نه وي یکره ان یستنجی بیمینه بدون عذر مکروه دی استنجا کول په خیل سره په غیر د عذر نه اوس انسان عذر دی لازمات ته یا لاس دړ کوي یا بل سره خیل غس لاس کنه نو بیا خو په خیل اسمان ځان با کول شي خو چې سعودر ده نو او په خیل اسمان یو د سوچي په خیل اسمان ځان پکې نه دا مکروه دي یکره ان یستنجی بیمینه مکروه کله شوی دی چې د استنجا کول بیمینه په خیل سره بدون عذر په غیر د عذر نه که عذر نو بیا جایز دي
لاس ته ماتو یا بل څه یکره ان یبول قائما بدون عذر او په ولاړه باندې واړه بول کول هم مکروه دي بغیر د عذر نه که عذر وساتو نو بیا په ولاړه باندې واړه بول کول شي لکه انسان په ملا باندې د دې پټو باندې ا دې په ولاړه باندې دوه درې پیری واړه بول وږي نو ان شاء الله خدای پاک خګي خو په اس عذر د نشته او په ولاړه باندې واړه بول کې نه دا مکروه دي ولی مکروه دي ځکه چې د کله ولاړی او دا واړه بول لپاس نه شروع کی نو دا داري به د وجود پورې لګي د دې کپړو پورې بلګي یکره ان یبول قائما ولاړه باندې واړه بول کول مکروه دي بدون عذر بغیر د عذر نه که عذر وو لکه دا په ملای دړو یا بل څه تکلیف ورته کې ناشته نه شو نبی او سینا ولی لان رشاش البول زکه چې د وړو بولو د قطره داري قد يتطاير دا براقيجي الوزي على بدنه د په بدن باندې او على ثيابه د په کپړو باندې اذا پوښوي باندې اذا فرغ من قضاء حاجته کله چې د خپل قضاء حاجت نه وزګار شي او د بیت الخلا نه راوځي نه اول به خیخ پر مخکي او دعا ووي الحمد لله الذي اذهب عن العذاب وعافاني اذا فرغ من قضاء حاجته کله چې د فارغ شي د خپل حاجت پوره کولونه نو خرج برجله اليمنى د برا اوزي په خیخ به سره ثم قال بیا ووي الحمد لله الذي طول تعرفون هغه الله لري اذهب عني الاذى چې لري کړلو زمانه دا تکلیف ول دا ګندګی ران لري کړلا او تکلیف ران لري کو وعافاني او ما د عافیت را کول دینه یعنی چې الله پاک د دې ګندګی نه ما دا تکلیف را کو دا تکلیف نه رااله عافیت را کو او د تکلیف نه الله پاک لاس کوم ځکه چې دا واړه بولې بل چا بنشي نو انسان د بیا ډیر زیات تکلیف الله پاک دې مونږ ته ونه خي او ډیر زیات لکه انسان د تکلیف کم چې دغه بواسیر د خلکو نو هغه بیا په لوی بول کې ورته ډیر زیات تکلیفي نه انسان سم چوي وي هو واړه بولې بول کېږي نو چې په قلار باندې وشي نو دې باندې الله تعالی شکر وستل وکړ دي پوه شوي یاد وشي راته وای ما ته هو